هم نه کوي. د قیامت په ورځ به د زناکار سړي لپاره تر ټولو لوی عذاب دا وي چې د الله له رویت او له الله له کتلو نه به محروم شي، او بله دا چې الله جل جلاله به ورسره خبرې هم ونه کړي. الله په سورت مطففین کې په 15 آیت کې فرمایي کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. هیڅ کله نه، ارومرو به په هغه ورځ دوی د خپل رب له لیدو څخه بې برخې وي. دوی خپل رب نشي لیدلی، نو د ګناهګار سړي لپاره دا ذلت او دا لعنت کافي دی. شهید سید قطب په تفسیر د فی ظلال قرآن کې لیکي لقد حجبت قلوبهم المعاصی والآثام. د ګناهونو او بدیو له امله د دې خلکو په زړونو پردې غوړېدلي، ځکه نو دا خلک له خپل رب او حق نه غافل دي او د قیامت په ورځ خپل رب نشي لیدلی. د دوی په زړونو د دوی په سترګو هغه معاصیو او ګناهونو پردې خپرې کړي، الله نشي لیدلی، حق نشي درک کولی. حقیقت دا دی قدرمنو اوریدونکو چې د الله رب العزت له رویت نه محرومیدل، د الله له لیدلو نه محرومیدل ډیر لوی عذاب او لویه محرومي ده. د مسلم حدیث دی، حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل 3 کسان داسې دي چې الله ورسره د قیامت په ورځ خبرې نه کوي، نه یې له ګناهونو پاکوي او نه ورته د رحمت په نظر ګوري. هغه 3 کسان په هغو کې لومړنی بوډا زناکار دی چې په ګیره کې سپین لګېدلي اما د فساد نه لاس نه دی اخیستی. دویم په هغو کې دروغجن پادشاه دی چې تل لپاره د خپل ملت او د خپل رعیت په دروغو باندې دوکه کوي. دریم په هغو کې پر ځمکه په کبر سره تلونکی دی. نو درنو ځوانانو، راشئ د خپلې ځواني ساتنه وکړئ، او د خپلې ځواني ساتنه په څه؟ په دې باندې چې د ګناه او د معاصیو نه ځان وساتئ، چې په آخرت کې د الله رب العزت دیدار نصیب شي. په آخرت کې الله رب العزت تاسو سره خبرې وکړي. او هغه کسان چې نن ورځ په دنیوي ژوند باندې دوکه شوي، په خپلې ځواني باندې دوکه شوي، په کبر او په غرور باندې په ځمکه ګرځي، په فساد په منکراتو کې اخته دي، نو هغوی د الله رب العزت له لیدلو نه محروم دي. الله رب العزت به ورسره خبرې نه کوي، او د الله له رویت او له کتلو نه محرومېدل ډېر لوی عذاب او ډېره لویه رسوایي ده. الله دې موږ ته د خپل رویت او لیدل نصیب کړي. همدارنګه هغه ځوانان چې د خپلې ځواني ساتنه په دین سره نه کوي، د الله د اوامرو او د الله د احکامو پابند نه کیږي، په آخرت کې به هغوی د حوض کوثر نه محروم وي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به ټولو ته اوبه ورکوي، خو دوی ته به یې نه ورکوي. د بخاري حدیث دی، حضرت انس رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د قیامت په ورځ به زما د امت ځینې خلک ما ته راوستل شي، او زه به د حوض کوثر په خوا کې ولاړ یم. زه خو هغوی پیژنم، خو ملائکې به راشي، هغه کسان به زما د خوا نه لرې کړي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه به ورته ووایم چې دا خو زما ملګري دي، تاسو ولې دوی زما د خوا نه لرې کوئ؟ نو په رښتې به راته ووایي ته نه یې خبر چې دې خلکو له ستا نه وروسته په دین کې څه نوي کارونه ایجاد کړل، بدعتونه ایجاد کړل، په خرافاتو کې اخته ول. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی نو زه به ووایم سحقا سحقا، دوی دې برباد شي، دوی دې برباد شي. نراشئ د خپل دین د الله رب العزت د کلام په رڼا کې، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په رڼا کې وپیژنئ. داسې خلک شته چې نن ورځ د هغو ټول ژوند په بدعاتو کې تیریږي، ژوند یې په خرافاتو کې تیریږي، او د خپل دودونه او فاسد رواجونه یې راټول کړي، هغو ته یې د دین رنګ ورکړی. او که یو عالم جګیږي د خرافاتو او د بدعاتو په مقابل کې مبارزه کوي، دا ظالمان د الله نه نه ویریږي، په هغه عالم باندې نومونه ږدي، په هغه عالم پسې په هر مجلس او جلسه کې خبرې کوي، دوی د الله نه نه ویریږي.
نو بدعتي د آخرت په ورځ د حوض کوثر د اوبو نه محروم دی. محمد رسول الله ورته وایي چې دوی دې برباد شي، دوی دې برباد شي. دین په خلک ومه پیژنئ، خلک په دین وپیژنئ. دا نه چې هر عمل چا وکه هغه په دین کې شته، داسې نه، بلکې کم عمل چې هغوی کوي تاسې وګورئ چې آیا په دین کې د عمل شته دی که نشته، د دین موافق دی که نه دی. علامه قرطبي رحمه الله لیکي چې څوک مرتد شي او په دین کې بدعتونه را پیدا کړي نو داسې کس به له حوض کوثر نه لرې کړی شي، رسول الله به اوبه نه ورکوي. همدارنګه کوم خلک چې له حق نه مخ اړوي، ظلم کوي او په کبیره ګناهونو کې اخته وي نو داسې کسان به هم له حوض کوثر نه شړل کیږي، لرې کیږي به. د الله رب العزت نافرمانه بنده به له قبر څخه د تندې په حالت کې راپورته کیږي او کله چې د اوبو څکلو لپاره د حوض کوثر خواته ورشي نو له هغه ځایه به وشړل شي او داسې کس ته به د خپلو عملونو سزا الله رب العزت ورکوي. نراشئ د خپل دنیوي ژوند لنډ کې د الله رب العزت تابعدار شئ. هر کار چې کوئ تاسو په هغه کې د الله رب العزت رضا مقصود او هدف وګرځوئ. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لارښوونو تابعدار شئ. نفاق، شقاق او بدبختي پرېږدئ. ظالمان شته چې د علماو ترمنځ نفاق او شقاق ته وده ورکوي، بل کار یې نشته، بله دنده نه لري، په بل څه باندې پوهیږي نه، بلکې هغه نفاق یې د خپل صفت او د خپل خاصیت ګرځولی. د الله نه وویرېږئ. تاسو خو دې ته یو وارې غوږ ونیسئ چې تاسو ته څه وایي د عالمان. آیا کومه خبره د الله د کلام نه مخالف ده؟ آیا کومه خبره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه مخالف ده؟ نو درنو ځوانانو ته زه دا سپارښتنه لرم، دا توصیه ورته لرم چې راشئ د خپلې ځواني ساتنه په دین سره وکړئ. د هر لاابالي خبرو پسې مه ګرځئ. هر څه چې هغوی درته ووایي تاسو په غوږ کې ونیسئ. د الله کلام پرانیزئ، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث پرانیزئ چې الله او د الله رسول تاسو ته څه پیغام لري او په فروعي مسائلو کې فقې ته رجوع وکړئ. د دنیا په ژوند باندې کله هم مه دوکه کیږئ. حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې محمد رسول الله وفرمایل کله چې دوزخیان په دوزخ کې راټول کړی شي او هلته مسلمان هم وي په دوزخ کې، البته ګنهګار مسلمان، نو کافران به ورته ووایي آیا تاسې مسلمانان نه وئ؟ نن ورځ تاسو ولې موږ سره په جهنم کې یو ځای شوي یاست؟ تاسو خو به په دنیا کې موږ ته ښې لارې راښودلې. هغوی به ورته وایي هو موږ مسلمانان وو خو د خپلو ګناهونو په وجه دې ځای ته راغلو. ته راشئ په دنیا کې داسې عملونه وکړئ چې الله رب العزت هم د سره د جهنم نه وساتي. داسې نه چې په جهنم کې موږ پورې کفار او مشرکین وخاندي. الله دې موږ ته هدایت وکړي، په ځانګړې توګه الله دې زموږ ځوانانو خویندو او ورونو ته هدایت وکړي د هغې لارې چې په هغه باندې الله ته رسیږو، د هغې لارې چې په هغه باندې محمد رسول الله ته رسیږو، د هغې لارې چې په هغې لاره کې موږ او تاسو جنت ته رسیږو او د جهنم نه بچ کیږو. د دې نه به وروسته الله رب العزت دا ګنهګار بندگان د جهنم نه راوباسي، جنت ته به یې داخلوي. خو دا چې کله به راوځي او څو پوستکي به په جهنم کې بدلوي او څومره وخت به په اور کې تیروي، دا نو الله ته معلومه ده، بل چاته معلومه نه ده. دا د دنیا اور دی، ډیر ضعیف اور دی، ډیر کم اور دی. ته واخله د یو دقیقې لپاره، د نیمې دقیقې لپاره خپله ګوته په اور کې ونیسه، نیولی شي؟ هیڅکله نه. زر کاله د جهنم اور بل شوی چې هغه تور او اوښتی، هغې ته به څوک تاب راوړي. په خپلو ګناهونو باندې ځان د جهنم خاشاک او د جهنم اور مه ګرځوئ، بلکې نیکو عملونو ته مخه کړئ تر څو چې الله ستاسو هستوګنځای جنت وګرځوي. آیا ګناهګار په دې باندې نه پوهیږي چې په دوزخ کې هرې لور ته د اور لمبې دي؟ د انسان هډوکي پکې ماتیږي او غوښه یې توږل کیږي، د سر ماغزه یې خوټیږي، ښکتنۍ شونډه یې پر سینه پرته وي او پاسنۍ یې به یې تر پوزې رسېدلې وي.
آیا ګنهګار په دې باندې پوهیږي که نه پوهیږي؟ که نه یې پوه اوس دې دا خبرې واوري د الله لپاره دې ګناه پرېږدي توبه دې وباسي. خدای خبر چې څومره موده وروسته به له دوزخه راوځي، خو دا هم په دې شرط چې په زړه کې یوه ذره غوندې ایمان موجود وي، او که داسې وي چې له ګناه کولو سره سره ایمان هم له منځه تللی وي، نو بیا خو به د تل لپاره په دوزخ کې پروت وي، الله به یې نه راوباسي. راشئ د خپلې ځواني ساتنه وکړئ، ځواني په دین کې مصرف کړئ، د دین په خدمت کې مصرف کړئ، د دې پر ځای چې تاسو ځواني په فساد، په منکرات او د فجایع په خپرولو کې مصرفوئ، په ځواني کې ځان د دین او د اسلام خادمان وګرځوئ، د صحابه کرامو رضی الله عنهم سیرتونه ولولئ، د هغه نه یو نیک برداشت وکړئ او په ژوند کې د هغو کړنې عملي کړئ. د دې خپرونو په شروع کې ما تاسو ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث لوستی و چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په ورځ به انسان تر هغې له ځمکې قدم پورته نه کړي تر څو چې د څلورو پوښتنو ځواب ورنه کړي. عن عمره فیما افناه، د عمر نه پوښتنه کیږي چې دا عمر تا په څه کې فنا که. وعن شبابه فیما ابلاه، دا چې خپله ځواني یې په څه شي کې برباد کړه، د موسیقي او د سندرو او د فلمونو په اوریدلو کې یا د دین په خدمت کې. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، دا چې مال یې له کومه ځایه لاسته راوړی او په کوم ځای کې لګولی دی. که مال د حلالې لارې نه لاسته راوړی او په حلاله لار کې لګولی وي، الله څخه به کامیاب وي، او که په سود و رشوت او په فساد یې لاسته راوړی او په فساد کې لګولی وي، د الله نه به قدم ونشي خوځولی. څلورم وعن علمه ماذا عمل فيه، د علم نه به پوښتنه کیږي چې په خپل علم او په خپل زده کړې څومره عمل کړی، آیا د خلکو د اتحاد او د اتفاق لپاره کار کړی، د الله دین الله ته رسولی دی، او که د خپل علم په دې کې مصرف کړی چې د خلکو ترمنځ شقاق او نفاق او بدبختي ته وده ورکړي او د علماو ترمنځ نفاق خپور کړي، الله به د دې نه پوښتنه کوي، خپل قدم به د آخرت په ورځ نشي خوځولی. نو زه حاسدینو ته متعصبینو ته دا پیغام لرم چې د الله نه وویریږئ، وخت د توبې لرئ. تاسو خو یو وار واورئ، د غوږ نه د غفلت پردې لرې کړئ، د سترګو نه د غفلت پردې لرې کړئ، واورئ او وینئ چې حقاني علما څه درته وایي، کومه خبره د دین نه خلاف ده. ولې دې حسد، ولې دې تعصب، ولې دې بخل تاسو په دې باندې باعث کړي یاستئ چې د خلکو ترمنځ او د علماو ترمنځ نفاق ته وده ورکړئ. د دې علم نه به الله رب العزت د آخرت په ورځ تاسو نه پوښتنه کوي چې څومره عمل په دې علم کړی. الله دې په موږ رحم وکړي، الله دې موږ ته د